اوس ما ته وکړئ چې دا د الله کلام د تاسو چې ویل د شیخ الاسلام رحمه الله تزوال او مزل ویلو کو چې شیخ الاسلام وای چې الله رب العالمین د جسمیت نفي کوي زمونږ د طرف نه دعوه ده چې تاسو په دې خبره کوم ته نصيحت وکړي مناظره کو کنه به مناظره ته خوخه نه زمونږ اوله چې تاسو سره کومه خبره وه د شیخ بارک تاسو عقیده ده چې صفت زمونږ خبره ده چې تاسو په دې مخه زه تاسو د علمیت نفي نه کوم زمونږ عقیده ده الحمد لله رب العالمین او واجه دا پنځیان روان دي کنه ډیر زیات فهم نه کنه د شیخ الاسلام رحمه الله تزوال او مزل ویلو به په مجلس کې مفتی سے محترم د دې خبره وضاحت وکړو چې وجه دا ده چې د هغه په کتابونو کې د تجسیم اثبات ده من وایو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د الله په صفاتو کې الله لا هغه صفات ثابت کړي چې قران کریم کې الله ځان له ثابت کړي یا د الله رسول ثابت کړي د سلف په اقوالو کې ثابت وي نمبر 2 د شیخ الاسلام په عباراتو کې په نفي د تجسیم تصریحات ترخیو لازم الجسمیت سکو من به تاسو ته تصریحات کو چې شیخ الاسلام وای چې الله رب العالمین د جسمیت نفي کوي او په دې باب کې تفصیل کوي که چرته اثبات الصفات تجسیم وي نو دا تجسیم زه نشم نفي کولی ځکه اثبات الصفات قرآن سنت سلف کړی دی او که تجسیم چرته بل څه ته وایي د هغې وضاحت هم کړی دی نو بیا زیم نفي کوم زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې تاسو دی لفظي کلام ته کلام لفظي ته مخلوق وایي دا د الله کلام نه ګڼئ او دا د سلفو په اقوالو کې بدعت او گمراهي ده او بدعت او گمراهي ګڼو او کفر متویل شي په دې خبره کوم ته نصيحت وکړي مناظره کو کنه به مناظره ته خوخه نه اوله بسم الله الرحمن الرحیم دا خو کار نه کیه څه پروت دی دا د دې مفتی صاحب دا د دې بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله زمونږ اوله چې تاسو سره کومه خبره وه د شیخ بارک د ابن تیمیه دا غي هغه بس مونږ کې خو د پمانه د دې سره چې هغه خبره زمونږه په خشوه هم تړله کیم خو دا به می خبرې تراجو په خشوه څه مطلب په خشوه نه مراد دا چې په غیر مناظره وکړو اول دلته چې لیکل شوی دغه صحیح تسلیم چپ شه مونږ شو کنه خو د سخت کو به ما خبره ده چې شیخ صاحب د کلام خبره کوي د کلام د صفت الکلام د کلام نه د صفت الکلام په صفت الکلام کې تاسو عقیده ده چې صفت قدیم چې متعلق بذات الله لري چې نسبت ذات الله ته کیږي دا مخلوق نه لري او د صفت الکلام ودرې دا خبره ختمه کړي نو دا ودا چې دا قران د الله کلام دی خبره لنډه غیر مخلوق امام چې په دغه کې وایي محادث پرې دا مخلوق د الله کلام دی کنه قران کریم د الله کلام غیر مخلوق غیر مخلوق کلام نفسي مخلوق پرې خبره ختمه کړي شیخ صاحب خبره ده ختمه زمون خبره ده نه مفتي دې خبره سي ګوره شیخ صاحب ما هوتا ته ویلي دي کله چې ګوره خبره ختمه کړي دا دقایق فلسفي نه ما کړی دي دقایق صرف دوله مې با چې د ګونګي په جبه باندې مور پیږي د څه په جبه ګونګي د ګونګي په جبه څوک پیږي مور ته پې نه پیږي دا پې نه پیږي ګونګي سره چې مور کینې پیږي ما تاسو ته 150 کړه ته تاسو په دې مخه زه تاسو د علمیت نفي نه کوم الکه ریاض الله تاسو د علمیت نفي نه کوم شرقائد و عامات نه ویم نه کوم نفي نه کوم دا د شرع قاعد او د برابر د ما 12 کاله تکمیله درس کړی دا د ما تکمیلي شاګردان دي اندارین راتلو تناسب استاد جی ما 12 کاله امور عامه قاضي الحمدلله تا قصې نه کوم هدایت پکې نشته نو خو نشته او وګوره تام ټول وخت ضایع کړی دی 12 کاله تا ته وي دی وی قاضي هم دې لږه کړی دا اوس نور څوک ضایع کوي دته دا مقصد مې دا تاسو د علمیت نه نه ده مقصد مې دا دی چې ګوره په یو موضوع باندې یو سړی مطالعه وکړي نه پوهېږي ممارست وي په اسماء او صفاتو کې په تاسو یارانو دوستانو کې د دې سړي په شانتې پوه سړي نشته على الراس ولا زموږ سر دی دا خیر دی
په دې ټولي کې پی کې ما پسې خلک کلیپ کوي ته را پسې کړی دي ابو اپیا خو را پسې کړی دي ماشاءالله جواب نه دی ټولي دنیا با پسې کړی خو ما ته ویلي دي چې را میدان ته شه د خپل ځان مناسب مې نه ګڼم خفه کېږې ما نه صحیح خبره زما په دا زما اشنا دی صحیح ده ما پرېږدی د سره صحیح شو چې دی یا زما هادي وګرځي یا زه د ده هادي وګرځم صحیح خبره تاسو ولې لنډې خبرې کوو ښایسته مزېدارې صحیح ما خو ستاسو په قواعدو لګیا یم ستاسو قواعد قرآن سنت سلف د دې نه خو زه نه ووتم ستاسو قواعد لګیا صحیح شو شیخ صاحب زمونږ رایې دا ده مونږ د صفت الکلام قایل یو الله تعالی د فار صفات منو او په صفاتو کې صفت الکلام منو بیا په صفت الکلام کې مونږ د قدم قایل یو چې صفت الکلام د الله تعالی قدیم صفت دی اوس دا چې دا قرآن شریف چې دا تاسو وایي نو تاسو دا قرآن شریف چې دا مقروء محفوظ فی السنتنا مکتوب بأیدینا دې ته تاسو کلام وایي دې ته تاسو قرآن وایي زه ستاسو په دې مسلک باندې اوسه پورې لا پوره نیم پیش زه یو تش بیان کوم ما صرف پرې کې یو کتابت دی قرائت دی حفظ دی دا تلاوت دی دا افعال العباد دی افعال العباد مخلوق دی ټیک شو یو مکتوب دی مقروء دی محفوظ دی دا د الله کلام دی نه والحق تاسو زه تاسو عبارت زه د دې دواړو په منځ زه کې خپل خلاصه لکه زه د خپل کم علمي اعلان کوم زه په دې دواړو په دې فرق باندې اوس هم پوه نه شوم یو هغه کلام دی چې الله رب العالمین ویلی جبریل اوریدلی او نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی هغه کلام لفظ د جبریل علیه السلام ته چې کله راوړه نو جبریل علیه السلام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل په صورت د الفاظ او د اصوات دغه یادې ها دغه ته تاسو څه وایي الله چې او فرمایلی دی دا د الله کلام دی الله چې دا جبریل چې راوړی دی جبریل چې راوړه نه دا الفاظ تلاو دا صوت د جبریل دی خو کلام د الله دی د کلام نسبت اول قائل ته کی نه موږ ځان تیو کا الحمدلله رب العالمین اواز زما دی کلام د الله دی کوم یو جبريل چې راوړی کنه تاسو خبره کوئ جبريل چې راوړی دی نو دا د الله صفات ته تاسو وایي الله کلام نزل به نه دا زموږ عقیده نه ده دا زموږ عقیده نه ده مونږ په اوبو کې بوسو نه بوسو او صحیح خبره زموږ عقیده دا ده زموږ عقیده دا الحمدلله رب العالمین دا زما اواز دی او دا زه چې زم اواز زما دی او د کلام نسبت اول قائل ته کی کلام د الله دی انما الاعمال بالنيات انما الاعمال انما الاعمال تاسو له غوښه تصریحات دا مخلوق مفتي سیم دا کلام ته غوښه زما خبره پوره نشو کنه مفتي سیم تاسو غوښه نه داسې نه ده کنه ته غوښه ګوره مونږ وخت یو یو نه شد ته دې مرګري زه خپل خبره پوره کوم کنه الحمد لله ودرېګه الحمد لله رب العالمین دا اواز زما دی کلام د الله دی انما الاعمال بالنیات اواز زما دی کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قف نبکی من ذکرا اواز زما دی قصیده د امرؤ القیس بالکل څه کې اختلاف دی اوس ما ته وکړي چې دا د الله کلام د تاسو چې دی دا نه مني دا شاګردان دی ول پوهه غوړه کنه چې دې څه وایي دا غوړه کنه چې اوس ما ته وکړي تاسو غوړه کنه دا کلام تاسو په مزه شو تاسو کوم کوی د جبرئیل السلام راوړل تاسو دا وایي چې دا د الله صفت کلام دی او قدیم دی یا صفت قدیم دا څه وایي قدیم پرې د غیر مخلوق د احمد ابن حنبل نه نقل دی احمد ابن حنبل نه غیر مخلوق نقل غیر مخلوق قدیم حدیث نه غیر مخلوق غیر مخلوق او الله صفت دی مونږ صفت الکلام کې دا رائے ده چې غیر مخلوق نو د دې باندې بس حکم لري خالق وته وي صفت الخالق صفت الخالق غیر مخلوق ته قدیم به کنه صفت الله غیر مخلوق نو دا استعلان من استعمال او دي کې دا په حق او باطل مشترک دي مخلوق او غیر په اسلام کې راغلی دا الله صفت د الله صفت غیر مخلوق یو مرجی مالک یو مرجی
خو په دغه معنا کې نشي ښودلی آباؤنا الاقدمون بخیر هغه په دغه معنا کې راځي په دغه معنا کې لفي ضلالک القدیم یعنی دا د الله صفت دی کنه نو تاسو به وایئ چې د الله صفت کې انتقال وشو د اسمان دغه خبره نه نه ولې دا خبره پرې انتقال دا ستاسو پاس دي قرآن كلام الله غير مخلوق لفظ ومعنى یا چې تاسو زسه ګوره انتقال دا راوړلو ته وایي کنه راوړل لفظ تاسو نزول شو نزول شو کرا نزول انتقال نه دی نزول څه شي تمخ وایا حاجی اوی دی کنه یعنی انتقال پکې کیږي دا من الله د قرآن او سنت الفاظ استعمال کیږي پکې تا ته پوس کوم جبريل السلام قرآن د چا نه اوري تاسو چې انتقال پکې وشو ته هر وسو نزول شوی دی نزول د قرآن او سنت الفاظ به استعمال بس نزول څه فرق دی نزول قرآن ثابت کړی انتقال قرآن نه ثابت کړی نزل به الروح اورور مشه د دې استاد خبره منی کنه منی شیخ محمد د استاد خبره نه منی دا سورۃ فاتحه د الله کلام دی کنه او د الله کلام دی خدا چې دا دوی څنګه ویل چې دا په دې انداز سره نه دی دا انداز سره نزول باندې زموږ عقیده وره زموږ عقیده وره زموږ عقیده وره تاسو عقیده ده که غلطیږه ما تر اتو وای نه خپل نه راوري غزاول کوره چې زما استا په مس کې ما به الامتیاز وشي کنه شو سو ما به الامتیاز نه خو خبره زما په فهم مناسب سره ستا که شیخ صاحب نملانی دی اوریدل ستا عقیده ده چې یو کلام النفسی دی او د هغه کلام النفسی سره چې ما دا کوم الحمدلله او ویل د الفاظ نو کلام خو د الله دی د الحمدلله رب العالمین کلام د الله دی او زما دا صوت او زما دا اواز دی باندې دا حادث کې قدیم دی دا خو زما مخلوق دی زما مخلوق هم سره د خیر ځان دا تا چې کوم قرائت کو ما سما وکړه او تا تکلم وکړه دا ما چې سما وکړه دا مخلوق دی دا مقروء د الله کلام دی او قرائت زما ټیک شو دا مقروء چې دا تا چې کوم مفهوم معنا وای کنه معنا مقروء نه مقروء څه چې نور تاسو وایي دا مذهب دی چې لفظ د الله دی الکه شیخ صاحب دا خو ټیک نه راکنه تاسو کله فضائل القرآن کې بیان کوي شیخ صاحب دا څنګه نه کنه تاسو دا حدیث وایي چې انا لا د ابن قتيبه په دې کې کا د ابن قتيبه په دې کې حرف و میم حرف شیخ صاحب حکیم د ابن قتيبه کتاب دې په دې کې زه خبر کوم سید حکیم مفتی سے وایي حاصل ده وای د الله په کلام کې حرف نشته دا حدیث څه معنی ده الف حرف و لام حرف و میم حرف لاول د روایت به ثابتول تاسو په ذمہ بني تاسو دا لاول ثابت خبره چلو دغه خبره دی وایي چې نادیناه من جانب الطور الايمن اواز چا وکړه بس څه چې وای ټیک بس پرې دا ما سره خبرو دی کې دی ډیر دا څه چل دی اوس خبردار او زما زهر هم دارالي چې دا وګورئ تاسو شیخ عبد المنان صاحب زما وګورئ زهر هم دارالي چې تاسو به دا دا کېدل وایو د یو سلسله له سورتونو چې کوم قران جوړ دی په دې کې حروف دي په دې کې د الفاظ دي صحیح ده دا حروف الفاظ د الله دي کدا د غیر الله دي دا حروف او د الفاظ زموږ عقیده ده چې دا د انسانانو دي دا الله تعالی کلام زموږ عقیده ده که زه په خپل مسلک کې نه غلطی کوم دا بعضې ملګري زمانه په دې بعضو معاملو ښه پیږي خاص کر انور تاج مولوي چې ما تا ته د صفت کړی دی زه تعنت نه کوم زه همداني نه ویم زما خیال دا دی چې زمونږ د اهل سنت والجماعت د مذاهب اربعه رای در که غلطی کوم ته چې کلام صفت الکلام قدیم دی او دا مونږ چې کوم الفاظ ویو ملفوظ دا مونږ حدیث ګڼو زمونږ دا زمونږ تلفظ حادث او ملفوظ زما رای دا ده تغلش مفتی صاحب څه خبره وکړه دا ملفوظ حادث دی حادث مخلوقی کنه دا ملفوظ مخلوق دی صحیح دا زما استا خبري دا خو زمونږ صفت شه دغه وایم کنه زما ذهن دې ترې دا زمونږ کسب دی دا خلق لکه دا ما چې کله دا یو سل سوار له سورتونو چې جوړ قران دی جبريل راوړی دی صحیح شه صفت الکلام رسول الله سم راوړی دی دا د الله کلام دی کنه دا د الله کلام دی خدا کلام دی مدلول کلام شهادت دال د چا دی دال د چا دی کلام دا زمونږ مخلوق لیکل شوی هزا چلو دا بل خبره کو خبره به پیو کنه شیخ نبی ته راشه شیخ ور په دې مناظره ور په دې به خبره کیږي شیخ الله کلام مسموع دی کنه دی
من زمنګ ماتوریدي او مسلک زمنګ مسموع نه دی ولې دا لا کلام د ماتوریدي او مسلک چې مسموع نه دی او نه دی د عدم سم وجه څه ده نو کلام د الله تعالی دی جوړ د اصواتو نه دی کنه جوړ د اصواتو نه دی کنه اصوات دي حرکات دي حروف دي کنه ابو الحسن شریوی مسموع دی او ته مسموع نه دی هغه توجیه کو کنه کلام لفظي دی امام والی فقیده په فقه اکبر کې ذکر دی چې مسموع دی ته مسموع نه دی یو خدا ده ته امام صاحب په مذهب نه ذکر تاسو نه د سره غپ لګو د سره غپ لګو کوم ځای کې ویلي اکبر کوم ځای کې ویلي یو خو لګ په مات لکه پسر سم او ته صحیح لګی دی مفتي دا صاحب غپ څه د دې د مذهب نه یو خلاف خدا نه کنه ماړه ته وابیان صحیح اصلي مذهب نه مفتی صاحب زړه ته خبره مذهب را دا مفتی صاحب چې د امام ونیفه په درجه کې مجتهد دی تاسو مال خبره ته ماتوریدي ته ناقص نه 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 تاسو دا څه چل دی هغه وی موسی سم د الله کلام واوري نو ته خو مسموع نه دی امام صاحب مسموع دی نه لفظي دی کنه نو کلام لفظي دی چا خبره ده کلام لفظي خو د مخلوق دی خدای مخلوق ماشاءالله اوس په مقدس مکه قرآن شته کې نشته ولې نشته دی کوم دی قرآن شته دا دال دی کنه دا خو مخلوق دی دا مخلوق دی خدای په کلام الله نو مخلوق مخلوق صفات دی مخلوق د الله په صفات څنګه دال کیږي په مقدس مکه قرآن شته کې نشته بالکل شته کم دی ما ته وکړي تاسو وای په مقدس مکه قرآن شته بالکل کتاب الله شته تاسو د انوار تعریف چې کوم د کتاب الله او د قرآن دی جی دا صفات الکلام نه لري د کلام چې صفت کلام وتوي کلام د باری تعالی چې دغه تعریف نور انوار نه ذکر کړي دغه تعریف په دا یو نقطه یاد ساتي انور تاج مولوی انور تاج مولوی صاحب خبره وکړه خبره وکړه نور لار پیدا هغه ته منځو شرقایت ته منځو خیالي ته منځو ټیک شو جی خبره دا ده چې دا دال شه جی دا دال مخلوق دی مدلول غیر مخلوق دی مدلول خو په دنیا ته راغلی نه دی دنیا ته دال راغلی دی دال مخلوق دی مطلب دا دی چې د الله نه دی د الله صفت نه دی جی نو موږ ته کوم قرآن راغلی دی موږ ته چې کوم قرآن راغلی دا دلالت په هغه کلام نفسي کې کوم شي کلام نفسي دا څنګه دلالت کوي تاسو وایئ چې قرآن زما زه په ژبه خبره کوم ستا په زړه کې خبره زما د ژبې خبره ستا د زړه خبره څنګه دلالت کوي شیخ صاحب دا لو مسؤل غیر کنه یو شی اولي ولیم نو تاسو صبر وکړئ دا خو غیر دي دا خو غیر دي مدلول دا قرآن غیر شي دا الله مصداقان یوي مصداقان یوي تاسو هذا چلو یو مصداقان ولي صاحب دخان او نار ولي صاحب تاسو مصداقان ولي صاحب شیخ محمد نبی ولا خبره جبر خبره کو ما دا غټ قرآن دلته ما دا غټ منطقي عالم نه قرآن تبو دلته دی کنه قرآن کې قرآن دلته دی کنه جبريل د الله نه سوري دي تاسو ما دا خبره شیخ صاحب دا خو تاسو علما په خیال مناظره شروع کړه په دې به مکالمه کو خیر دی په دې به مناظره نه نه مفتي صاحب خبره ده نه دا لیکو ته زب ثابتوم د قرآن چې د ابن تیمیه عقیده د زه خپل عقیده لیکم قرآن د الله صفت دی کنه زه خپل عقیده لیکم زه خپل عقیده لیکم که غلطي کوم تاسو ته اجازه ته چې تاسو ماته دغه راکړئ زه خپل عقیده لیکم زمونږ د اشاعره او د ماتوریدیانو دا عقیده را دا ځلې کومه ښه کو زه غلطي دم تاسو ماته وایم اثبات یې په ما زمونږ د اشاعره د ماتوریدیانو دا عقیده را چې صفت الکلام د الله تعالی صفت دی او کلام الله دی او قدیم دی بیا هغه چې زمونږ په ذهن کې دي چې مونږ ست صفت الکلام وایو هغه قدیم دی خو هغه زمونږ په ذهن کې د اصوات او حروف او حرکات نه دي تاسو ماته جګړې مه کوئ دا ما عقیده دا صحیح ده موږ دې پر موافق یو هغې ته مونږ هغه صفت الکلام چې دی ما چې کومه تحقیق او ما چې کومه مطالعه کړې ده که د سلف وي که د حلف وي او که د متکلمین وي که د محدثین وي نو زما په ذهن کې دا ده چې هغه صفت الکلام تعلق چې د الله سره ساتي دا قدیم دی بیا دا کوم مونږ چې څه وایو تلفظ دې نه مونږ تعبیر بیا په کلام لفظي سره کوو محدثین فقها اشاعره ماتوریدیان کلام دو قسمه تقسیمي کلام النفسي او کلام لفظي دا مونږ چې ویو چې مخلوق نه دی دا مونږ چې ویو قدیم دی دا مونږ چې ویو چې مسموع نه دی لکه څنګه چې رای د ماتوریدي ده او د اشعري صاحب رای تشریح کړ د شراقایت چې مسموع دی دا مونږ اصل کې د کلام النفسي خبره کوو دا ځان سره یاد ساتئ د کلام النفسي بیا دې خوا چې کله مونږ راکوشو نو زمونږ په ذهن کې دا دي زمونږ د مشایخو په ذهن کې دا دي چې دغه کوم کلام النفسي چې دی که نه
که تاسو دې سره موافق یې نو بس خبره به چې دا کم کلام النفسي چې دی چې هغه صفت الکلام دی د ذات ته الله تعالی دا خو د الله تعالی د ذات نه د پښتو خبره انتقال نه کیږي نو په دې به تاسو ما پرېږدئ په دې باندې د جبرائیل علیه السلام د عبدالوهاب الشعراني او د خلکو پوره کلمات دي چې یا لیدل شوي دي د لوح محفوظ یا دال علاقه خیر کنه ما خو سیب ما خو ما پرې دې چې زه سره ما خپل خبره وکړه بیا که ثابتول نه ثابتول خو بیا کوم کنه بیا د هغې نه پس چې د صفت الکلام مخلوق ته راغلی دی د هدایت لپاره جبرائیل علیه السلام اغوستی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی دې ته موږ په خپله اصطلاح کې کلام لفظي ویو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې شیخ صاحب څه کلام لفظي موږ د هغه کلام النفسي د قدیم قائل او د دې کلام النفسي د حدوث قائل د هغې نه د مسموع قائل منو د ماتوریدي صاحب راعدار د شرعي راعدار چې کېږي او د دې موږ د غیر مسموع قائل اگر چې زه لا په دې کې لا قول نه کوم په الحال د ماتوریدي صاحب قول د علما په القول نه زما تبع دا پروان زما تبع د اشاعره او دغه قول ته تللی دا ما په درس ته خیر دا زما موږ اشاعره ماتوریدي خیر تاسو ما پرېږدئ زمونږ مدعا دا ده که تاسو وایئ چې زه ولیکم چې زه ولیکم کلام النفسي چې متعلق ته ذات الله سره دی صفت ته الله تعالی دی قدیم دی او دا کوم چې دال علی کلام الله دی چې دې نه مونږ تعبیر محدثین فقها په کلام اللفظي سره تعبیر کوو دا حادث او مخلوق راغلی دی زمونږ دا عقیده ده که ویې لیکي چې ولیکم شیخ صاحب عقیده ورکړه خو دې عقیدې ته موږ اورګه کنه دې ته موږ نارو یا زما نو بیا به خپل طالب نه تاسو کوم چې دا قرآن څه دی دا قرآن د الله کلام دی هغه څو ټول مسلمانانو ساقي دي دلا ورکا تعال بیا د الله شیخ صاحب الله قرآن یا لکه محمد نبی مولوی صاحب دا د الله قرآن دی دا الله قرآن دی بالکل کلام دی کنه دی کم کلام چې صفات الله کلام دی الله کلام کلام دی کلام څه ته وایي د مطالبه سبدا مولا یو ملت پرې دا الله کلام دی وایي وای خدا دې دا دې الله کلام خدا الله کلام ما کوا الله کلام د الله کلام مفتی سے جنا اورې کی دا اورې کی زه درته وایم اوس باندې دا الله کلام شفات نشتن زمانه دې معنی هذا ما شیخ صاحب نو وردی ولا دا اوس ته مې ورته وایي چې نه وردی دا الله کلام د تاسو وایي یعنی دا د الله صفت دی یو مرجی تاسو وایي دا چپ شته کنه یار دا د الله کلام دی د الله صفت دی یعنی صفت د التنا انتقال کو دلته راځي بس ټیک شو نه دا انتقال یعنی دا صفت یو لکه دا نعوذ بالله لکه دا الله صفت ځان څخه ګرځوم ما دا الله صفات ځان الکه حضرت محمد زه الله صفات حلول کړی سینه تاسو الله حلول الکه خدای ته الکه حضرت محمد الله صفات جبريل نه دا څه نه ده زه الله حاضر ناظر ګڼم تاسو الله کلام زتیم برکا زه تاسو محاکمه کوم تی بان کوسو اگر اور وزنا دا ربک موسی دې سمانه کې وای او څوک چې आवाज وکړه وزنا دا ربک आवाज دا چې لاس کې موږ د الله صفات او تعالی درلې دا صفات درلې دا سره دی الله صفات دا الله د صفات په کفیانو کې الله صفات څنګه دا نقوش دی الفاظ الله صفات دی نقوش دی الفاظ نقوش خدا قرآن دی کنه اسمعنا خبره وکړه مفتي صاحب تبع سلوك واذ نادى ربك موسى نادى فيل دي ربك فاعل دي ترجمه وکړه आवाज محمد نبی مولوی صاحب چې څو د الله واس نه من دا په کفر کې شک قربان شمه بس او په لګوا ته ما خبر حضرت محمد استاد یا لکه شیخ حضرت الله کلام نه نو په الفون باندې لس نه کې څنګه وایي شر خیر پنځل لس کال مې مستل زين زيتو کې او بغیر الله تعالی د غیږ کې بالکل مې لما خبره مانه تلک شپ کبا واذ نادى ربك موسى بس کوتا خبرو کې کاغذ
غتا دا مخلوق دی دا چې موږ څه تلفظ کو دا لفظ دا تاسو کو خبرو کو ځکه په بس بدن اوس پاسه ما کوي بس دا نه پاسه د صحیح شیخ دوه شیخین دي داسې کوو دا چې چل دي تا خپل خبره واضحه کړه ما واضح اوس داسې وکړو اوس داسې وکړو دا خو کلام نفسي غیر مخلوق د دې عقیده دا موږ عقیده را کلام لفظي چې د مخلوق مخلوق دی. دی یو سلسله صورتونه دي مخلوق دا دی. مخلوق دی مخلوق خو دی. دومره ده چې دی وای دا دال دی په صفت د الله او نور دا مخلوق مخلوق د دی الله کلام نه دی نه نه دا الله کلام نه دی دا موږ نه دی نو مخلوق د خالق صفت کې دی الله اکبر تاسو یو نقوش دی تاسو خپل عقیده یو ولیکئ سیاهی ده یو کاغذ دی یو غته ده یو قرائت تل دا مخلوقات دي دا مبادیات دي کنه محمد نبی استاد مبادیات دي کنه خپل عقیده ولیکئ صفات الکلام ها زبر خپل عقیده ولیکم کې بنو په خبره ده ته کې یو خبره مکو غلی شه شو مکو شو ریاض استاد وای خبره په هر په سوچ په داولی کوي ودرېږه نه لکه نو زماره تقریر نه خلار شه سره خبره کیږي زما خبره کلام استدلال وښه په دې موبایل کې تاسو تقریر زما سره دی دا کلام د شاعر تاسو د موبایل دا موبایل کې چې دا کوم تقریر تاسو سره تاسو نه پته لري چې دا زما دی ها اکه ډبینګ پکښې نه دا چې تاسو پرې د دې مغالطه به نه مغالطه نه موږ ته ضرب الکوتک بالکوتک دلیل درته ذکر کوم دو تعین مجلس تا کلام دا مړه دا ته چپ او سره نبی اسلام ته زوم من زماره ته چپ سره ما منه ما پرې دا چل دی دا مبادیات خمدیدار به په دې کتابونو غوړای محمد نبی استاد خمدیدار به په کتابونو غوړای قسم په الله بیا را قسم کړم چې نو د پلان کتابې مونږ به د پلان کتابې مونږ د پلان کتابې چې راتم ثابت کړه د قران او سنت کلام او سلف له سره مې منل او چې مو منل د ټول پاکستان مې سره مني خو تاسو نه مې دا تاسو مې دا غیر شي تاسو به منل زموږ عقیده وره صفا ستر لیکوي مناظره به پکاو زموږ عقیده دا ده چې څنګه مې وي لیکه لکه چې سبب ودی نه نو چې څه ویل کوم کنه کلام نفسي قدیم کلام نفسي حادث کلام مونږه چې کوم د ذات الله سره صفت الکلام دی بسم الله ولیکا اوله مناظره په دی وکړي چې دا نه نه لاول هغه باندې وکړو چې دا تقسیم صحیح دی د چیلنج را لپاره سره کړی دی عبدالمنان شیخ خبره دستا شیخ خبره دستا ناس ته ته شیخ دا خط ټیک نه دی دا ټیک نه دی ورګه چپ تولیخ حالت ته ورزستان په حول احلام کې ورته مسعود سے مرسوم رو عبد الله بن مسعود شتاب لا شتاب مانو نکړه هغه کونه په مولي علما او ته کونه په مولي جهلني الله باندې او ناشتات او ناشتات دې معنی دی نکړه یاره نو چې تاسو ته بیا شو نو تاسو ما نه خپه ما تاسو ته ویلي چې ګوره عزت خبره دا زمونږ خو مدیدار خسته مشران بس په خیر دی بس سما خبره منه زمونږ جواره ښه شیخ صاحب زمونږ مداوره ښه محمد نبی استاد وره ښه الکه که غلطی کوم ګورې ما ته وایي ښه بسم الله غلطی کې ته صحیح شاګردان دې غلطی نه نه دې شرقایت غلط کړی دي نه بسم الله الرحمن الرحیم دې صحیح دی لکه دا صحیح ده شیخ افضل دا الله هو خوره کنه مجی کبیر دا الله کلام یعنی صفة الكلام القائم بذات الله هل كذا شريك عن القائم بذات الله القائم بذات الله جی غير مخلوق غير مخلوق معبر كلام نفسي سر نويمة غير مخلوق قائم بذات الله غير مخلوق معبر چې معبر دی وكلام نفسي سر په كلام نفسي سره عند الجمهور غیر مخلوق قدیم دی دا زموږ یوه عقیده ده هغه چې دال علی کلام الله دی حادث ونیگا یعنی تعبیر سنه لیکل
معبر کلام نفسي هغه رستو لیکم یعنی جوړ د اصواتو د حروفو د نقوشو المعبر الفاظو او بس هغه شو الفاظ ما حروف وي کنه المعبر مفتي سي خبره جی الفاظ د نقوش نه جوړ نه هغه هم دا نقوش ځان لدی د الفاظ ځان لدی نه کنه تاسو څنګه دی کله یعنی جوړ د اصواتو د حروف او د نقوش لفظ د نقش نه خرج جوړي ولا منقوش نه سم دا به تلر حاجه دا دلر ما تاسو ته چې ما خوشاله وینم ما پرې دی لر مې کته شیخ الله لري خوشاله نقوش لري کا نقوش تاسو ما ته چې الفاظ درکړه نقوش مخلوق دی اصوات او حروف او الفاظ نه زمونږ خورا اداره چې الفاظ دا کم چیرې ګدا خو زمونږ رائے ده کنه تاسو به دا غلطه ثابته کړئ جناب کنه تاسو به غلطه کې دا خو تاسو رائے نه لیکم زمونږ رائے ده او په سره مزه به غلطه ثابته سبا تاسو وایي کړه نقوش ته ټول مخلوق نو خو ته به پکې وایي چې نقوش ته پکې مخلوق دی او الفاظ او حروف ته پکې نه دي تاسو به تعبیر تاسو المعبر بكلام اللفظي حادث مخلوق د معبر په ځای المسمى نه لیکي دا تعبیر ته تابع معبر لیکي المسمى المعبر دونه به ځای کوم المسمى والمعبر بكلام اللفظي حادث او مخلوق ته زموږ د عقیده غلطه خو نه ده زه ته خپل عقیده ولیکم تاسو ولیکه جی ولیکه نه نه ته ولیکه دلته والا پاڼه والا صدا والا تقسیم غلط دی ارسه چې کته چې بدعت او ويب چې څنګه چې دا قرآن الله د جبرئیل علیه السلام د الله نه اورېدلی کنه چې څه لیکي چې تورات انجیل زبور پکې ولیکي دا ما پکې کار نشته لیکه کومه تعالی فتح هم درکړی شیخ تاسو مال فتح را کول زی پته هم نه در قرآن کریم مطلقاً د الله کلام دی دا تقسیم قرآن سنت سلفو کې نقل نه دی د الله کلام اوریدل کیږي حفظ کیږي ویل کیږي نازلیږي دا حروف او اصوات د الله صفت دی ولیک فاجر حتى يسمع كلام الله دا مسلمونه کې جبرئیل السلام د الله نه اورېدلی دی حرف او صوت سره په دې کې مفتي سي یو تعین وکړو دا تعبیر چې دی لکه کلام لفظي خو تعبیر شه کلام لفظي معبر شه تعبیر د چا دا بکو بیا بکو کړه دا ستاره زماده جبريل دی رسول الله دی حد خدای به بصیر په ورځ به کو کړی چې کینو کړه کتاب بیا به تنقیح ته مدعا کو دا نن بکا شیخ صاحب لازم عقیده را دی په فقید او تاسو بخپل ټیم معلوم کړئ قرآن سنت او سلفو دا ټیک ته شیخ صاحب تاسو کې تاسو نه د خپل دغه ولي کې دا عقیده بیا راوړی خپه دمه واسه نه وخت شوی ته بزي مزه ما سره بلار بابا کو هغه پتا با سبا جمعه د خطبه ده او بیا د جمعه مشکه او کومه ده نه مراد هر شي خطيبي ډېر راځي پورا بیا دی یا ډېر دا دا الهامیه وګوره دا ته نه شرح ده په کلام دې سي سخرت کړي وره ودا په میراب کې چې امامان ودا خدا غیر الله کلام دی ما راته ودا چې کتاب دې تیمیه صاحب نشته چې ما سره نشته ردنا على من قال بالنفس تسعینیه دوه دي یو د ارموي ده ډیر دي دا د شیخ یادې د شیخ یادې بس دغه بکاو شیخ یادې ما سره شته جی شته یو تسعینیه د ارموي ده لسکم سل طریقه باندې په دې تقسیم باندې رد کړي کیو دي ردنا على من قال لا مفتي سي خسته خبره قرآن سنت او د سلف او مسلک به تل امر قانون امر قرآن کې نه خلک از دا یو خبره زما ذهن نه خلاصي ځان پوي کوم کنه در مناظره په شکل نه وایم ته ډېر وړي خبره کې شیخ غوري ځان پوي کوم کنه
دا لکه د الله د دې صفت دا نقل خو نه کېږي لکه تا چې وختي وې زم دغسې نو سما لکه دا مونږ اصل یې ونیو چې غلط عقیده لو څه چل نو ګوره مجمع خبر نه اخلاص کړي مخکې به تبارك الذي نزل الفرقان نزل به الروح الامين یا دا نزل وانزل ان انزلنا في ليله القدر نو دې معنی به دا د کوین راوخېږو کنه نزول خو څه ته وایي انزال د بره نه ښکته نو که دغه قرآن وي که نه که دغه قرآن رښتیا دا کوم چې دی او منزل دی نو دغې باره خو دا منزل لفظ راغلی دی او انزال نزول د بره نه ښکته راتلو ته وایي نو دا څنګه راغی په دې ټکي زموږ دا خو نزل القرآن یاد کړی نزلم دی او انزلم دی جی کلام نه یاد کړی ولې نزل قرآن کلام الله نه دی قرآن کلام نه نزل القرآن شابس دا سړی ما څه به یې ورڅه کې که نه ما څه به یې ورڅه کې د انساني ښایسته خوی به کې لکه دا سړی چې دا مچانه مچانه دا ټوپونه یې سړی نورتاج صاحب که موږ بېادبي وکړه تیم وکړه که موږ نه کوو زه ته نزل القرآن دی لکه که نزل الکلام دی فرقان فرقان نزل الفرقان تورې صبر قرآن و کلام کې تورې زه ورته یوه خبره وکړم زما قرآن کې دا شستا کې به یې که نه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله دغه قرآن ته ویلي جی جی بالکل بل موږ نور الانوار حسامي مولوي ټولو کې کتاب څه ته وایي المنزل على الرسول ندخل بل شيء ندي كلام الله المنزل المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه خاصه تاسو دوه باندې یو سوال کوم پتا نه کوم نه په دوانو چې تاسو دماغ سوي حق خبره وکړي حق دا د الله تو خو ما خلاص چې نه دی ویل کنه ما کې بریک تاسو دا شیخ صاحب دوی بخښي دا منګم تاسو وره تاسو سرکه چې موږ اسکو تاسو په خیال باندې قرآن او صفت الکلام یو دی نه کلام عام دی قرآن فرد دی صفت الکلام خدای دغه یو فرد دی ګوره ما په سنوسیه کې تقریبا یو شل ځای شیخ صاحب ایستلی دي چې څنګه قرآن کلام الله دی داسې تورات انجیل زبور دا کوم مولیان چې دا مسله تاسو ته کوي چې تورات انجیل زبور کلام الله نه دی دا غلطه وایي کلام الله دی منسوخ دی منسوخ سره یو طرف ته کلام الله دی يسمعون كلام الله کلام نو چې دا اشیاء کلام الله شو نو صفت الکلام خو زما په دماغو کې عام شو صحیح د قرآن عام دی بالکل پېښ او دا قرآن سره د صحائفو سره د تورات انجیل زبور د افرادو ګرځي تمام او چې افرادو ګرځیدل نو زما په خیال تاسو هغه پکې هم خدا دال علی کلام الله شو دال نشي خیر دال نشي دا عین د الله کلام اسه مفتی صاحب دې لار بل شیخ صاحب یو خبره ده نورتاج صاحب چې ته قاضي شي او زما شیخ عبدالرحمن په یو پټي فیصله ته موږ له قسم په قرآن راکې چې دا مخلوق ده نو په مخلوق قسم قرآن او شرک قسم شرک نه دی په مخلوق باندې جی دا قرآن دی کنه نو دا قرآن یو کلام الله صفت د باری تعالی یو کلام الله اطلاق په قرآن کې نو اسه تاسو ته وایم کنه چې دا یعنی تاسو وایي چې دا صفت دی کنه ته قسم به کوم قرآن کم کلام یو جی دا تاسو چې کوم قرآن راوړي د قاضي مجلس ته دا به یو فکر کې جوړ شوی کدا بچا الله باندې ته ګور استاد یې نه اخلاص دا به فکر کې جوړ شوی درس نقوش نه مفتی صاحب دې خبره دا قرآن به یو فکر کې جوړ شوی تاسو کپنه کې ګور نقوش جوړي قرآن په کپنه کې نه جوړي دا قرآن په دغه نقوش بدانور خبره پرې تاسو موږ نکل راکو قرآن چپ چې دا راوړ د نقوش راځي ورګه دا قرآن پرې دا یا مفتی شیخ ورګه دا قرآن کافیه د چا کتاب دی کافیه د چا کتاب ابن حجب دا فکر کې جوړ نو جوړ دی ما انکار نه کوي نه ابن حجب سره دا د نقوش باغې دال دي کنه دا کلام نقوش د ابن حجب نه دي کنه نقوش دا اوسنی نه دي په خوانه چې نقوش د ابن حجب او چې پلاس لیکلي او کنه په بدلیږي را بدلیږي دا نقوش د ګوره مرزا هیڅ مسله ده نقوش دال دی په لفظ دال دی په معنا لفظ او معنا د الله صفت دی او نقوش مخلوق دی شیخ صاحب
شیخ صاحب شیخ صاحب چې د قاضي مجلس د قرآن راوړي نو راوړي الفاظ په خپله وایي که نه چې دا مخلوق دی ځکه خو راوړو که نه دا صفت خو باندې قرآن باندې دا قرآن صفت دی دکې دنه چې کوم الفاظ دي دا د الله صفت دی تاسو څه په دې یو خبر وکم خیرت اعوذ بالله ولک دا اعوذ بالله اخي اعوذ بالله قاضي ابو یوسف نوم خو دې اورېدلی که نه محمد بن حسن شیباني دا د چا شاګردانو امام ابو حنیفه اجوري کتاب الشریعه وګوره د ده شپږ میاشتې مناظره نه دا خبره منقحه که چې دا نه وه او د دې ته کتاب الشریعه وګوره نه دا چې دا مناظره دا نقل ټیک نه دی جی داسې هغه داسې زه ته وایم جی هغه منقحه که دا خبره منقحه که دا په دې نه وه چې د قرآن ته څوک مخلوق وایي امام ابو حنیفه نه چېرته دا نقل نه دی د قرآن ته چې څوک مخلوق وایي دا کافر دی که نه مناظره په دې وه مناظره نه وه دا په څه وه په دې باندې خو اتفاق وشي دا کفر دی تاسو وایي دا په څه وه نه تا نه تپوس کوم ما خو دغه اجوري څه لیکلي دي په دې باندې نه وه که نه تر څه باندې وه تاسو وایي نه ویل ما خو چې په دې نه وه که نه تاسو وایي ما خو دا نه دي کو شیخ صاحب بله خبره کوو بله خبره کوو تاسو وکئ امام احمد او د معتزلو اختلاف په کوم کلام کوم چې کلام الله وګوره امام احمد بن حنبل څه کوم ځای کې خو نفي د صفت الکلام کوي کنه معتزله خو نفي د صفت الکلام کوي اور هغه د کلام لفظي نفي کوي کلام لفظي معتزله نه وایي شیخ صاحب کلام لفظي کې اختلاف هو احمد بن حنبل د الله صفت دی هغه ودا د الله صفت دی جی د څه ویل چې صفت یو امام احمد صاحب دې صفت ویل شیخ صاحب امام احمد بن حنبل صاحب نه ارزه کې دا نقل دي چې القرآن کلام الله دا تحیات چې تاسو په ولاړو وایي په قاعده کې به څه وایي دا خبره ما دا به بیا وروسته کوو که نه مړه لا خو موږ باغ سټیج ته قرآن راوړو شیخ صاحب دې مفتي شیخ صاحب زموږ موضوع حل کېدله موضوع ختمېده که تاسو نه وی دومره والله په شله میټو کې ختمېده خو تاسو خرابه کړه نه هغې سره وکړو موږ به ترنه چپ شو مفتي صاحب تیمم ته ضرورت نه لکه دا څه تورات دې ته جوړ کړو خو زر یې راوړه که نه پروا نه کوي وخت لږ دی مونږ زه تنګ شوم بس دی مفتي صاحب بس خبره ختمه ده ابن تیمیه باندې به وکړو بیا به مناظره به پرې نه په دواړه یو ځای کړو ته استدلال چې الله به خیر کنه هغه به د الله ثابته کنه اصلاح به خیر کی ذات ما جوړ کړی کوم ځای نه ما جوړ کړی کوم ځای دلته هم سلام دا خو د قومي چې تاسو کوم ځای پښته ته کوم ځای اجلان خوش اجلوان کې کوم ځای چر وصلی نو ته د سبي مزون اشتراکات ته د مفتي صاحب سم الله باندې دنا علم یاد کا اخلاق یاد کوي خیر ته مشر خدي ویل خو ویل ته مشر خدي ویل خبره ته دا صحیح ده او ته ناشطات مانس دا مفتي صاحب علم یاد کوي بیا بدالم نه درځي حضرت دا خبره مکه ناشدات معنا ورزي ولا دا خبره منه بیا بدل دا حق تاسو کوم بیا عام نه درځي قرآن کې د زړه ارمانو باسوي کا کم ځای کې قرآن کې د زړه ارمانو باس کوم څه پوری د الله صفات ونه در نه کوم شي شیخ صاحب درنه یو کوم بیزتی مکه مفتي صاحب الله دې نه کوي الله دې نه کوي دا بیزتی مکه تاسو پښتنه کوم لازم دي دا بالکل سرتا ملمه ده دار مې ګوره خپل کو شیخ صاحب اوس خپل شي خبرې خو د افغانانو منطقي اوس دا کوم باس چې نو تاسو نه خپه کېږئ نو دا لا یعنی باس دی دا چولی کو نو شیخ حضرت دماغ د طالبانو له خراب کړ چې کل امر زیبال لم یبدا فيه بسم الله الرحمن فقل دې بسم الله دې لیکل کلا شابه بسم الله ولیکا بسم الله مې دې بس خیری اتباع سنت نشو بسم الله دا ته ګوره جواب نه دی وزیر امام بخاری په مذهب امام بسم الله نه ولیکل په کتاب وای ما کنه دا هغه مذهب راوړل چې زه لګیو نظر وګورم او وای بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ دعوه دادا چې دا قرآن چې الله تبارک و تعالی په محمد رسول صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په واسطه نازل کړی دی
او د یو سلو څوارلس سورتونه دی شروع په بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین او اخر والناس دی همدا لفظي قرآن د الله کلام دی الله دې خوشاله دا قرآن جبريل علیه السلام د الله نه اورېدلی او جبريل علیه السلام نبی محمد رسول الله صم ته راوړی دی د کلام تقسیم لفظي او نفسي ته بدعت دی د سلف او قرآن سنت د سلف په اقوال کې نشته ٹھیک شو دا زموږ دعوه اورېګه تاسو داسې چلو کې یو تکړه غونډه هلک راشه تاسو یو تکړه غونډه هلک راشه زموږ د دې مدعاګانو نه پوښتنه شته دغه وکړي نه دغه تیلو سبحان الله تر دوی دا غیناو کا او تاسو ته زموږ اجازه تداواله تاسو موږ دا غنو زموږ دا غیناو کې تر دوی دا دوه خبرو نو کا هغه د شیخ الاسلام په باره کې چې کوم دغه هغه دا چې کړي مونږ کړی ها دا نو کام په کې دا لیکل او کنه دا ایک هغه څه شو دې بس ټیم دغه بل دا کو کنه دا کو کنه دا ترا هغه دا لګه پاک ولیکا هم دا کا شانتي دغه څه او شي حضرت دا ولیکا بل څنګه حواله قولي وال اورور استهزاء من نه کا ور دي څونه خبره به ته مشر یو څه دی ویل دا اخلاقي جواب څونه خسته والله چې تاسو داس نه وکړی شیخ صاحب موږ یادوم نه والله کوم شیخ صاحب خبرم کړو خدای تاسو شاګردان دي ملګرو لکه اقدام دوی والله موږ مفتي صاحب طبيعت من تمارين او بیا شیخ صاحب هم خو تاسو لکه تیزی کوي مفتي صاحب چې کنه داغه وښه د مفتي صاحب طبيعت من تمارين ته مزاح ما نه خپکی چې تاسو به خپکی بالکل ځای نه د سمام غپولګه ما غره مناظره خبرو کې نه دی کړل ما خپل تعارف نجار تعالی جواب ورجو خو باج موږ نه کوو شرار به عزت کوو دا څونه خسته جواب تاسو هم دي تاسو شیخ صاحب نو قاری رو حضرت مولانا مفتی قاری دا دیوبندیان ملګری نه مونږ په شیشه صفت کو اشاره کوي چې عقیدت شکر الله خوشاله مونږ استاد دا پنځیان روان دي کنه ډیر زیات دا موږ بار دا خو نه شر کوي شیخ افضل سی بل چې پنځیان ډیر روان خلک نه د اخلاق په لحاظ سره دا خلاص بالکل دی کړی نه داخلي اوس یو دوه امور کوخه یو تاریخ او یو ځای او تاسو به دا شی به ما او شیخ صاحب ځان لکو تاسو به پکې نه کېنئ دا راته بیا روانې جوړې کړو زمونږ شرایط چې شرایط مناظرې شرایط وای براغم هم تاسو دوه نه دا کوي خیر دی خیر دا چې شرط ته ماته وای ما سره په دوست خبر وکړه وای سره اتفاق یو شرط سره وای هغه ولته شرایط هم سری وای هغه خو د شیخ الاسلام په باره کې خبرې هغه هم اوس هم کوي نور خبرې نور شرایط به تاسو زمونږ صرف اخو شو کنه د دوی دغه نه پټواله زمونږ ما او شیخ صاحب ته دوه کارونه پرې دي یو ورځ او یو ځای نور تاسو به زمونږ نه شرطونه تاسو زه اوس وای کنه دا خو جنجال مسله کې شروع دي دا وګورئ دا ما ته ویو کنه بلکې زما ما ته کینو کنه شیخ صحیح اتفاق راځي په موبایل بیا بل وخت یو بل ته ویل شي دا موبایل نه دا اوس ویو ما دې اوس ویو ما او شیخ صاحب اوس تاریخ ټاکو خدا شیخ خطرناک دي مخلوق تو ور چې دا راغلی مفتي صاحب چې موږ د نووزو تاسو تفرید او وایم کنه بس ما دې اوس تاریخ مقرره په میډیا باندې وځم په مناظره په پلاني ورځ کې څه نه وایي دا چې کو دی وینو وام دی نه سکره وسه مقصد زمادار ګوره مناظره نن سبا حالات خراب دي دما خبر اوره چې صرف زو شیخ صاحب دوه کسان دي د سره دوه کسان ما سره دوه کسان موږ ویله خبر وکړو تاسو موږ خبر وکړه زه سید دا ټول هر څه وباسي کنه کیمرې هم ختم کړئ تاسو دوه کسان تاسو کیمرې ختم کړئ او بیا بس دعا کوه خو هم نه کنه